احل به لغیر الله دیکھ بلگ وضاحت کو لکه په دې ملک د خلکو ټول عمر درگاہونو ته نظرانی وړي دي ښا نظر د غیر الله د درگاہونو ته وړي دي وما احل به لغیر الله وما احل اغساروي چې په وخت د ذبح کې اغنم د غیر الله واغستی شي چې دامه د الله نه علاوه د نبی په نوم منل دي دامه د الله نه علاوه زالالوما وما او داما بازی وی دا خاص دی مذبوحی پوره احل پمانا دا ذبح سرا بیہی دا با زائد دویم مطلب وما احل بیہی لغیر اللہ احل دا احلال نہ دے آواز کول سپوږمېتا د لومبوش پوس سپوږمېتا هلال وای ولی چې کله دا روخي هغه د روزي میاش مولي ده هغه د میاشتا هغه د میاش راخه आवाज په پورته کیږي نو ما احل به لغیر الله په وخت د ذبح د غیر الله کې आवाज ور باندې پورته کیږي چې دا د غیر الله په نوم ذبح باسم غیر الله آغا ساروی چې د تقرب د غیر الله د پاریام چې د غیر الله د تقرب د پاره د نامزد کو کتب بیا بسم الله نغم سورۃ یاسین مو خدا لالیږي نه چې تا وې کدا کار مې وشو نو زب غړې بابا ته چرګ بوزما چرګوړي بوزما پیر بابا ته بچېلې بوزما دی وړو وړو درگاہونو ته به چې پراټي چې لک پبره نو چرګ نو چې لک پبره نو چېلې چې لک پبره نو باړې ته به بیا وخان بوتلخه باړه کې اوسې تیر شوی دغه درگاه ته خلکو په ژوندونی درگاه جوړه کړو خلکو بوته وخان بوتلو وما احل به لغیر الله او هغه چې आवाज په پورته شو د پارا د منخت د غیر الله د الله نه علاوه د بل چانوم په واغستې شه چې دا مې منلې دي کدا کار مې وشو چې پراټه غړې او بته براتلې ډېرې و بته شمې راتلې صرف شمې تیل میل پای کې به مالوچو ابه بیا د جمعې پښپ بلولې دونه شمې مې منلې دي دونه تیل مې منلې دي وما احل به لغیر الله غټ چانک چې ولستو کړی شوی دو بنديزي پراټي په هغه رضی الله عنه چې دنیا کرم لاله دا په دې کلو کې خلکو مزي کولې لس بجې به رامنډه والے له پراټي او چیر اغلی دا وما احل به لغیر الله ډېرې رابطه به د جمعې پښپر وړي او دلته خو بس هر وخت ترتیب لس بجې به مناوي دلته کې هر وخت وما اوس دې نوې نسل ته د محله کې چاته پته نه دی ګړای بابا کوم ځای کې الحمدلله ثم الحمدلله وما احل به لغیر الله او دا خلق به یریدم ښا که نظر او منخت او تنرولو بیا بودری دلته دی جمعات کې او سړی امام شه او اوس مړ به کې جندې به یو دلته ریشه خپلوان هم ناس دی خدای خیر کوي دلته خپلوان هم ناس دي خو اوس خپل ته خبر رااله نه معذرت سره نو دلته به دی وړو ته وی بیګا می غړای بابا په خوب کې لیدلې چې په خوا به زنانو خوري چې پراټه را لګلې او فزونه به را لګلو او اوس چې کوم دینو دا شی نه را لګي دا ترتیب بیا دغه کو او خو الله پاک رکو وما احل به لغیر الله نور تفصیل میکو خپلوان را نه خپن شي وما احل به لغیر الله او هغه چې आवाज په پورته شي د پاره د منخت د غیر الله د قصیزه حرام دی یو پیره وته حرام ویلی ګوره قران کریم کې الله وی مور سره نکاح حرام ده یو پیره ویلی او دا الله چې وی د بابا او د درگاه نظر او منخت حرام ده راځي له قران کې وګوره یو دا مقام شو د سورۃ البقره آیت نمبر 173 دویم آیت وګوره سورۃ انعام آیت نمبر 121 سورۃ الانعام آیت نمبر 121 أحل
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا هغه مخوره چې وانه غستی شي په نوم د الله چې د الله نوم په نه دی اغستی شوی هغه مخوره بلکې مخ کې وی وما لكم الا تاكلوا مما اذكر اسم الله عليه چې د الله نوم په اغستی کیږي هغه خوره خو هغه سیز مخوره چې پاغي باندې د الله نوم وا نغستی شه پاغي د بل چا نوم واغستی شه سورۃ انعام آیت نمبر 45 وګوره سو پیری شو سورۃ انعام دا غنو مقاماتو کی قرآن ذکر کئی سورۃ الانعام آیت نمبر 136 وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا دا کار به مشرکانو کاو چې الله کم فصل پیدا کړي ساروی پیدا کړي پدی کی بدی برخه مقرر کی ودا د الله د پاره دا زمونږ د شریکانو د پاره د خپل شریکانو په نوم باندې به حصے نامزد کولې سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 وګوره سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 سورۃ مائدہ دریم آیت حرمت علیکم المیتۃ حرام شوی دی پتا سو مردارا والدم او وینا ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما احل لغیر الله بی او هغه چې आवाज پورته شو پای د منښت د غیر الله د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې که زلوبې دي که پیرنی دا که پراټی دی او کچه او که چرګوړي دی او که ګډوري دی او که بل ساروي دی او بل سیز دی وما احل لغیر الله بی قرآن ویدا حرام سورۃ نحل آیت نمبر 115 وګوره سورۃ نحل آیت نمبر 115 انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر الله به او هغه چې आवाज پورته شو پای د منښت د غیر الله د الله نه علاوه چې د بل چا په نوم باندې ساروی ذبح کړي شو یو سیز نامزد شو نو دا حرام شیخ الاسلام ذکر کوي اما النذر للموتى نظر د مړو د پاره د انبیاءو د پاره د مشایخو د پاره د قبرونو د پاره په هو نظر شرک نه دا د شرک نظر دی دا کوم نظر دی دا د شرک علامہ شامی وی اعلم ان النظر الذي يقع للاموات اغا نظر چې خلک د مړو په نوم باندې کوي بیا شامی وضاحت کوي وما يؤخذ من الزيت خلق چې تیل والشمع ونحوها مما ينقل الى دورائه اولیاء الكرام تقربا اليهم وهو بالاجماع باطل وحرام کم تیل کم شمع کم د خوراک سيزونه چې خلق درگاہونو د اولیاء ته وړي دا په اجماع سره باطل او حرام نو دا یوازې شامی نه دی لیکلی پیر د مانکی پیر باباجی دا کتاب دی ہدایت الابرار دا کتاب ما سره شته د مانکی پیر باباجی پای کی ذکر کوي فذابه مشرکون چا چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم منښتو کدا سړی مشرک شه دا خو مانکی باباجی دا سړی مشرک شه خو زه حیران دیته ما ذکر لکه سپینګیرو خلکو نم تپوس کوما چې و بابا دا مسله د په دې منبر محراب بیان شوی و
دا د په غم کې په قبر دا تقریر کې دا مسله بیان شوی و د پنځپیر شیخ القرآن د شاګردانو داغي د شاګردانو نه بغیر دا بل چا بیان کړی و اوس هم نه بیانې بلا تقریرونه بکئی کیسې بکئی سمنګنت خرافات کیسې دونې مونې به خلکو ته بیانې خدا مسله نه بیانې درسونه بم کوي وما اهل به لغیر الله کې مزغل غنتو خوېږي یو کشمه پکې داسې وکي او به خوېږي لکه سړی چې په اور خپې کیږي داسې اخوا پکې وځي وما اهل به لغیر الله نو مانکی پیر بابا جی وای هدایت الابرار کې پسو چاچ د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې منښتو کا چرګي حلال کو چيلي حلال کو پیسکوري حلال کو نو فذابه مشرکون دا سړی مشرک شو سړی هندو شو او بل ور پسې وای المذبوحه میتتون دغه سیز مردار شو او امراته بائنا دا سړی خو خيسته زم طلاق شو دا سړی طلاقی شو چې کله د بابا په نوم منښت ورکا نو مانکی پیر بابا جوی دا سړی طلاقی شو خزه په حرام شو ومراته بائنا دا وړي خبرې دي جی او دا اختلافي خبرې دي او هټو خبرو ته لګروځي جی پر دې په دغه خبر دا شرک او دا مشرک او دا بدعت او دا بدعتي دې کدا د ایمان خبرې دي دا د جنت جهنم خبرې دي دا وړي خبرې نه دي دا د الله د کلام خبرې دي لودیانوی رحمت الله علیه اصل فتاوا کې وایي چې علما وایي لو ان مسلما کچته یو مسلمان ذبح ذبیحه یو ساروی علال کو د پار د تقرب د غیر الله سوار مرتد دا سړی مرتد شو ودا دغه تفردات دي چې څوک حق خبره کوي بس تفردات ته ورولا او د دلک په مزاج کې تشدد وذبیحته ذبیحه مرتد دا ذبیحم ذبیحه د مرتد بحر رائق والا ذکر کوي چې نظر د غیر الله حرام دی نو ولی وجوهات ذکر کوي نمبر 1 انه ظن ان المیت يتصرف في الامور یوه دا کیدا دا چې زړه دې مړی په نوم باندې منښت ورکوم دې ماته اولاد را کولی شي ما نه مصیبت ته پکولی شي او کزه نو ورکوم بیا بټک اوسم پدې کلی کې داسې خلک شتا چې کال په کال چيني بوزي پیر بابا تا وی کدا مونږ بو نزو کنه بیا اکسیډنټ کو بیا راته بوزي ملاوي دا خالص شرک دی دا سړی هندو دی خزم په طلاق کرا الله اکبر بحر رائق والا وجه بیانای دا د خلکو ذهن دا مسلې اخلي خو چې مولوی سے متوي ګوره دا دعا نه مني او خیرات نه مني او ایثار ثواب نه مني او دا نه مني نو دا امی سړی په ذهن کې دا یو شک واچي هغه بیا دې خبرې له توجه نه کوي د قران او خپل وته دا مسله بیانای نه ټول عمر د حق خلاف کوي نو بحر رائق والا وی دا کم سړی چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم منښت ورکوي د عقیده دا چې دا مړ تصرف کوي او دا د کفر عقیده ده او بل وجه دا چې ان النذر عبادت دا نظر او منښت عبادت دی والعبادت لغیر الله تعالی کفر او عبادت د بل چا کفر دی او حدیث پاک کې مرضی لعن الله من ذبح لغیر الله دا الله لعنت دی په هغه چا چې څوک د بل چا په نوم منښت ورکوي الله اکبر د نبی رسول سلام په زمانه کې یو سړی منښت کړی و د الله په نوم حدیث ته وکړي دی هغه وی زب بوانه مقام کې او خلالوما نبی رسول سلام تراغه د الله رسولا زما خو اراده دا وا چې زب په بوانه علاقه کې او خلالوما نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی هل کان فیها وسن دغه ځکه مخ کې چې خلقو بوتخانه متخانه وا ته خدای الله په نوم لاله او بوانه کې چې د بوتانو عبادت شوی کنا هغه ورته وی نه وی آیا دغه ځکه د دې خلقو سره اختر مختر منو شوی کنا نو وی نه نبی علیہ السلام ته او فی نظرک الک دغه تمنخت دی اوس پوره کا یعنی ته د الله په نوم منښت ورکې خو درګاه ته وړې درګاه کې انا روا دي ورې د الله پاک درګاه کې دي څه
مجموع فتاوا عبدالحی لکھنوی ذکر کئی غیر اللہ کی نظر و منت حرام ہے، دا غیر اللہ پا نم نظر و نیاز حرام دے، کدا کم سیز منل شوی شیرینی ہو پیرنی ہو، دا امیر غریب طول دا پارا خوڑل حرام دی۔ صاحب الروز ذکر کئی کہ یو مسلمان دا پیغمبر پا نم منختو کا و دا کفر دی و دا نور ملو دا نور باباگانو پا نم چسو کئی دا بلا کم سیزی۔ اخون درویزہ بابا رحمت اللہ علیہ داغ کتاب دے دا پیر بابا ملفوظات دی، یعنی دا ردوارو پا شریک کتاب دے، دا اخون درویزہ بابا جی رحمت اللہ علیہ او دا پیر بابا تذکرۃ الابرار والاشرار سپا 241 کی ذکر کئی فالذابح مشرکن، ذبح کون کی ایندوشو او دا مذبوحہ مردار شوا وامرأته بائنا خزپ طلاقا اولاد حرامیان۔ تفسیر ابن کثیر وی دا غیر اللہ پا نمنخت حرام دا۔ شیخ ابن باز ذکر کئی چھ نظر باطل او شرک باللہ دے دا غیر اللہ پنم۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی وی دا غیر اللہ پنم نظر و نیاز حرام۔ فتاوی علمگیریہ چھ دا پسون علماء مرتب کردے دا اغیکم ذکر کئی پا باب الاعتکاف کے چھ دا یو نیک انسان قبر تراتلل او التا نظر منل دا پا بالاجماع باطلن، دا مکمل باطل دے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ذکر کیا پا مکتوبات دفتر سوم کے دا غیر اللہ پا نمبان منفت حرام دا۔ شاہ اسحاق دہلوی چھ دا شاہ عبدالعزیز نوسی دے اغوی دا غیر اللہ پا نم نظر و نیاز دا کفر او شرک دے۔ مسائل 40 والا ذکر کئی دا غیر اللہ پا نم نظر و نیاز دا غیر خوراک خواگو دا غیر اللہ دا تقرب دا پارا قبرون تولل دا ناجائز دی بلکہ حرام دی۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کی دیتا حرام ویلی دی۔ دارنگی امام نووی رحمت اللہ علیہ روایت ذکر کرے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، تفسیر قاسمی پہ رد کرے دے البرحان کے کوکا مولی سے شاہ منصور بابا جی رحمت اللہ علیہ بدر ثواب خلق بورتا کوکا مولی سے وے بزرگ عالم تیر شوے داغا کتاب دے البرحان پشپگم سپا دیا کا نعبدو یا کا نستعین تفسیر کے ذکر کئی وعلم زان پوئی کا ان مما ينظر العوام دا کم عوام منخت وڑی تیلو شمع او درحم او دا نور دا اولیاء کبرون تا فہو بالاجماع سحت و حرام دا ناروا دی۔ فتاوی عزیزیہ ذکر کی دا ناروا، تفسیر عزیزیوی دا ناروا، فتاوی رشیدیوی دا ناروا، فتاوی دارالعلوم دیوبند وی نظر دا غیر اللہ پا نم ناروا، صراط مستقیم کتاب کی ابن تیمیوی دا ناروا، مدارج السالکین کی ابن قیم وی منخت دا غیر اللہ ناروا، السنن والمبتدعات ولوی دا ناروا، مجمع البحار کے علامہ طاہر پتنی وی نظر دا غیر اللہ حرام، تفسیر مواہب الرحمن والوی نظر دا غیر اللہ حرام، تفسیر حقانی وی دا حرام، خلاصۃ التفاسیر وی دا حرام۔ سو والے شوی چیو سم سوک نمانی نو بیا موی دا پلان کی ما نخترہ و دا پلان کی ما نخترہ او یو روایت و سرزان سر نوٹ کخا خطیب بغدادی کتاب دے الکفایہ فی علم الروایہ، خطیب بغدادی کتاب دے کم الکفایہ فی علم الروایہ، آگے کی ذکر کئی مر رجلانے دو سڑی پلارا روانو مخیطا ہوتا یو درگاہ آگے درگاہ کی منجاور کاکاو، درگاہ کے سوکو منجاور بابا ورطویہ قربا منخت پیش کے سنظر خالی لاسونا مت تیرے گیا سب منخت خو پیش کے کنا اگیوی سراسر اشتا دینا منجاور کاکاوتوی قربا ولو زبابا اے یو مچ راٹین کے خو خالی لاس مت تیرے گیا مچ ایوی دا خو وڑا خبر دا چه دا شو مچ راٹین کو دا دی درگاہ منخت غتوی چلو تزا اغبل تیوی تو اغوی مالا دا ظلم خکاری زی پیدا کرنے اللہ ما نا نظر عبادت دی دا عبادت بدا اللہ نے علاوہ دا بلچانے کی گی زنشم کولی درگاہ تا منخت وروشتے بس من جورانو پہ نور راغون کو وی الا سڑی نیچے سو گوابی راغلے جوڑے خواہ
سړی راټینګ کړی دی او سړی شهید کړی. دغه روایت کې راځي دا چې شهید ک مچ درګاه ته ور اونويشته دا جنتی شو، او کوم تن چې دا مچ راواغسته درګاه ته ور وويشته دا جهنمی شو. او یو مچ سړی جهنم ته لاړو. تاسو نه چیانې او سونه پراټې او سونه چیلی سونه مچان به جوړي. الله اکبر کبیره. یو ایصال ثواب دی. ایصال ثواب نه څوک انکار نه کوي. ښا ته خپل مور پلار د پاره چې خیرات کې د دې ثواب وته ملو شي دا بالکل جایز دی. انما حرم علیکم المیتة، او علما وی چې یو ځای کې سړی د لوګي د لاسه هلاکیږي. څه کیږي؟ دی خوا چا ګډ سور کړی خو دا ګډ د بابا منښته ده، ګډې ټیکه کړې سم داسې غټ غټ ټوټي پکې چمان خو د بابا منښته ده، او بل خوا د خنزیر غوښه ده او ته د لوګي د لاسه مړ کېږي نو د خنزیر د غوښې نه دې وخوري او د ګډ دا دې نه خوري. او دکه د بابا منښته دا دې اوبو ته نه غورځي چې ته میانې ونه خوري. ښه دا دې چې تخخی چې چینجي پکې کېږي او په خپله ختمېږي. دا دونه پلید سیز دی، دونه ګنده سیز دی. دا څونه دنیا روانه وه اوس هم روان دي. په درګاهونو کې دقه نظر و نیاز او منښت دی د باباجي لنګر دی. دی کې پی کې کم د بلا ځای نه دي. هلته دا منښت او نظرانې شکرانې او دا روجې ولواګانې خوري او په وښکو یې رابهیږي او دواګانې کوي. و دا پلید څیزونه خورئ، حرام څیزونه خورئ، ځان ته نه وساتئ. انما حرم علیکم المیتة. او شیخ سعیدی دا د بریلیانو یو عالم تیر شوی ډیر کتابونه لیکلي، هغه په خپل تفسیر کې دلته په دې آیت وضاحت کړي بلا اواله د فقهای حناف را جمع کړي چې نظر د غیر الله حرام دی. که زموږ نه منې د خپل بابا سعیدی خو دې ومنه کنه. انما حرم علیکم المیتة، یقینا حرام ګرځولي الله پتا سو مردارا. نو دا مسائل چې مونږ ته چا بیان کړي چې دا ګوره حرامو نارواو نو دعاګانې به ورته نه کوو څه. او که دا مسائل دی علماو نوې بیان کړي اوس به دا خلک هم د ګړی بابا او د ډیری بابا او د پلانکی بابا او د پلانکی بابا هلته به خلکو پیسې غورځولې وړو بور باندې ورمنډه واله. انما حرم، یقینا حرام ګرځولي الله مردارا وینا غوښه د خنزیر او آغا چه آواز پورته شي پای د منښت د غیر الله. فمن دلو کې د الله څخه هلاکیږي غیر باغن، نی طلبگار د مزه انجای کوي نه او نه زیاتی کوونکی چیرې راشه ملکیږي ما دا حرام راته لګا روا د نور راشه خپ 30 پاس کې وخورا نه 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 گزاره حال. فلا اسم علی گناہ اور باندې نشتا. ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ بہون کے رحم کو ان کے ذات دے. دا مسئلہ ډیر ګرانه ده په دې خلکو مړی کړي. ښا د دې باره کې د شیخ القرآن په شاګردانو فتوی کړي وي ذکر دې خلکو د انکم سورسز داو ټول مری دا نظرانی او منښت د درگاہونو بلان وسی کړ وسی بر دې درگاہونو والو او یو هفته د پلانکین وسیدا او دا یو هفته د پلانکین وسیدا دا بوجه د پیسو کورونو ته چلولې. نو که چرته بچا قرآن بیانو وی که چا د پنځپیر مولوی صاحب شاګرد مړ کو د سلو شهیدانو مر ثواب دی پکې. ها دا داسې په اسانه نه درا رسیدلې ګورې. اوس هم خلک نه بیانوي چې نسبت د پنځپیر شه او قرآن د مدارس سره نه راغلي کنه. هغه دا مسله نه بیانوي کني وګ ورک دی چتا دا مسله ډیره سخته ده. وجل پکې راځي، ستا خلاف فتوا پکې راځي. یاره نه به بیانونو چې نه بیانو ما نو یې ما ته هم پکې نظر نیاز راځي جیب تبا چوما زبا مو سره خیمه. نو قرآن آیت توضح کې ده ان الذين يكتمون ما انزل الله، یقینا هغه کسان چې پټي دا حق خبره بیانول پټي نه بیانوي. دا چې ته قرآن ته وګورې تا ته هغه حق پټون کی په خپل مخامخ راشي. ځکه خلکو ته قرآن ته مزه. ان الذين يكتمون ما انزل الله، زمون دی کلی کی او بابا او درس ته براتو ډیر پمینه سره بیا ته پوهه پوهه خلک ورپسې راغلی وو چې ګورته دې درس ته ځي او کمل شوي یا در باندې غم خادي رااله مونږ پکې ګورې یو نه یو
نه د بچو نکاح تړو، نه د جنازه کوو، نه د غم کوو. نو بیا هغې ته پته ده چې دا خو د شیخ صاحب مرید دی. نو تا چې ورته داسې وي نو بیا به تا له څنګه خبره وکړي چې تا ورته وایي دا راته ولیکه. الله اکبر کبیره. نو هغه غریب بیا درس ته نه راتلو. نو ما سره میلاو شو په جاړه شي جی مجبوري مې د خیرې راته ونه کړي. دا چې چا ورته ویلي و که نه نورو کسانو ته وي یو بابا مې د درس نه واړو دلته را ټک شه پیله کار دی وکړو. هی 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 څه توره دی وکړه سړیا. ان الذين يكتمون ما انزل الله، ان الذين یقینا هغه کسان یکتمون چې پټي هغه چرالی گلی دی الله د کتاب نه څه د پاره پټي. ويشترون به ثمنا قليلا، پیسې په اخلي کنه دنیا په غوړه کوي. نو الله فرمای ګوره دو ګناونه یو کنه دو جرم یو کو حق مسئله پټکا د جیب ګرمېدو د پاره سره پاره جیب داسې ورپا غونته کی ښه داسې یاره نه خو وی نه دی خو پکې په خپله په زور راته واچول نو ویشترون به ثمنا قلیلا د دنیا د پاره